बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه چې تاسو وکتل چې د لږ شان باران نه بعد نو ښار نن داسې منظر پیش کولو لکه خدا نخواسته تاسو به وایئ چې ګنې دوباره د 2010 سیلاب راغلی وي. مسلم بازار، لیبر کالوني، ایمانګړ، سمندرګړی، جنازګاه روډ، ډاګونو چوک، ابا خیل، ځواني خیل، ډیری خیل، ټانګو اډا، هسپتال روډ، چونګي سټاپ، قاضي حسین احمد کمپلیکس هسپتال، نوخار کینټ سره ملحقه ټولې علاقې، پیر پیایی، داخل، بیا پیر سباک، باره بانډه، دا ټول ایریا د رشکای سره د کوترپاڼ تاسو ولیدل چې ټول ځایونه نن بند وو د باران د وجې اوبه په لارو چوکونو کې په سړکونو باندې ودرېدې او د خلکو په آمد و رفت کې انتهایی تکلیف و. د دې وجه څه ده؟ د دې دوه وجوهات دي. یو دا چې د لوکل ګورنمنټ والا نالی نه صفا کوي، په هغې کې ګند پروت وي. نمبر دو چې کوم د ټي ایم اے سټاف دی هغوی ډمپینګ پوینټس نه ډیران نه اوچتوي، کچره نه اوچتوي. د هغې نه بعد چې لږ شان باران وشي بیا دا صورتحال جوړېږي. دوستانو تاسو ته به دا خبر درکولو باندې ډېر تکلیف سره دا خبر درکوم چې زما د علم مطابق چې کوم ما ټي ایم او صاحب سره نن خبرې شوې وې، ټول صورتحال باندې زما ډي سی صاحب سره وقتاً فوقتاً به رابطه کېدله. افسوس سره وایم چې د ټي ایم اے نیم نه زیات سټاف د بیلدارانو، د کارکنانو، د اهلکارو، د وزیرانو، مشیرانو، ایم پی ایګانو، د خانانو، خوانینو په حجرو کې یا د هغوی په باغونو کې لګیا دي ډیوټي کوي. نالی نه صفا کېږي، ډیرانونه نه اوچتېږي، حالت او صورتحال دا جوړېږي. دا کم کورونو کې چې نن اوبه نه ننوتلې د دې تاوان ذمه دار څوک دي؟ دې خلکو ته چې کوم نقصان ملاو شو د دې ذمه داري د چا ده؟ ما ډي سی صاحب ته هم وویل چې تاسو سره اویلیبل کم فنډ وي د دې نه د دې خلکو چې څه مالی امداد کولی شي هغه هم پکار دی چې وکړو. او دویم چې کم اهلکار د ټي ایم اے او د لوکل ګورنمنټ د دې غفلت مرتکب دي چې خپله ډیوټي نه کوي او خصوصا د پی کې 63 الیکشن چې کله نه شوی دی دوی د صفایي کار مکمل بند کړی دی، نو د هغې نه بعد دا نن چې څو شو د دې ذمه دار هم دی. نو دو ته په زړومبی دا وایم چې خپل سټاف څومره دی دا واپس راوغواړئ خپلې ډیوټۍ ته. په 3 ورځو کې دننه چې څوک په چرته کې په ډیوټۍ دي هغه واپس خپل ټي ایم اے ته راوغواړئ، لوکل ګورنمنټ دفترو ته راوغواړئ، هغوی ته خپله ډیوټي حواله کوي او په 3 ورځو کې دننه د تمامي څومره ګند چې ده، کچره چې ده، ډیران چې دی او نالی چې دي دا صفا سوتره دا پکار دی چې صفا شي. او که دا صفا نه شوه نو زه ډېر معذرت سره دا خبره کوم. بیا خلک وایي چې اختیار ولی جګړه کوي، دی غوسه کوي، دی سختی کوي. زه دا معذرت سره بیا دا اعلان کوم چې بیا به زه ټریکټرې او ټرالیانې عوام ته لیږم نو هغه ګند به بیا موږ خپله روچت کړو، عوام به یې روچت کړي، نالی به هم صفا کړي، ډیران به هم روچت کړي، خو هغه به بیا موږ بل خوا نه وړو. او بیا عوام راوړي او د ټي ایم اے د دفتر په صحن کې به دله غورځوي، د لوکل ګورنمنټ د دفتر په صحن کې به یې غورځوي. خوښه ستاسو ده که تاسو ډیوټي کوئ ډیوټي وکړئ، که ډیوټي نه کوئ تاسو د خانانو ذاتي ملازمت کوئ نو بیا به دا کار کول غواړي. چې تاسو یې نه کوئ زه به یې کوم، عوام به یې کوي، د هغې ډنګ او د هغې طریقه کار به بیا لږ بدلي چې په هغې بیا خفګان نه جوړېږي. ما عوام د دې خبرې نن ګواه وي چې ما تاسو ته ډېر په مینه او ډېر په رضا سره دا خبره نن مې وکړه. د دې نه وړاندې مې 6 ځله درته مخکې هم کړي ده. د دې نه بعد به بیا چې څه کېږي به بیا د عوامو د مرضۍ مطابق کېږي. شکریه.